کراچۍ غونډې ښار کې گیمز کور کولو چې یو جمنازیم یا یو سپورټس کمپلیکس دی یو ځای کې به بل چې دی هغه نوخار او مردان دومره لرې لرې ځایونه دي کراچۍ کې نو دا څومره چیلنجینګ دی هغې دپاره او بیا د خیبر پښتونخوا 400 پلس پلیئرز افیشل چې دي هغې تللي دي د نېشنل گیمز کې شرکت دپاره 13 کال مونږ یو کم 50 میډلز ګټلي وي هغې کې 4 ګولډ میډل و 6 چې دی هغه سلور میډل او 39 یعنی یو کم 40 میډل یې مونږه دا برونز ګټلي وو کانسي تمغې چې دی هغې مونږ ګټلي وو نو ګورو چې دې ځل دا 50 کېږي یا 50 نه بره کېږي او دا هم زبردست خبره ده امپورټنټ خبره ده ګرانو کتونکو اوریدونکو چې 13 ځل کوئټه کې چې کوم 2023 کې 34th نېشنل گیمز چې وي هغې کې خیبر پښتونخوا صوبو کې سیکنډ پوزیشن اخیستی و او دې نه علاوه چې کوم اوورال ټول ډپارټمنټس کې او پوره ټول ډپارټمنټس پلس صوبو کې د خیبر پښتونخوا چې دی هغه وم پوزیشن راغلی او دا هم زبردست یو اچیومنټ دی ځکه چې په ډپارټمنټس موجودګۍ کې او هغې نه باوجود چې ډپارټمنټس ډېر زیات خپل پلیئر باندې خرچه هم کوي ډېر زیات هغې د ډایټ د ټریننګ او چې کوم کوچینګ دی هغې باندې هم ډېر زیات توجه ورکوي هغې نه باوجود نامساعد حالت نه باوجود د خیبر پښتونخوا چې کوم پلیئرز وي هغې ډېر زبردست پرفارمنس کړو 4 ګولډ میډل 6 سلور میډل او 39 یو کم 40 برونز میډل هغې اخیستو ټوټل 49 میډل یې مونږ ګټلي وو دا زبردست یو پرفارمنس او بهرحال ګورو چې دې ځل نن او دې ځل به څه کېږي او نن چې کوم ایونټس دي هغې کې کم ټیمونه یو بل ته مخامخ دي عاصم شیراز سره به هم خبرې کوو خو زبردست خبره دا ده د دې لږ بیکګراؤنډ به تاسو ته زه وایم چې دا نېشنل گیمز کله شروع شوي دي د دې هسټري څه ده او دا هم امپورټنټ خبره ده ګرانو کتونکو اوریدونکو چې بیسیکلی دا د خیبر د پاکستان ټولو نه غټ او ټولو نه زوړ سپورټینګ ایونټ دی چې دې کې دې ځل تقریبا 9000 پلس پلیئرز پلس آفیشلز دې گیمز کې شرکت کې لګیا دي 1948 25 نه تر 28 اپریل 1948 کراچی پولو گراؤنڈ کې د نېشنل گیمز آغاز شوی جناب پہلا ایونٹ او پہلا ایڈیشن هلته کې شوي و هغې نه علاوه بیا چې دی هغه دا واحد یو ایونټ داسې و چې دا پنجاب ګټلی و هغې نه پس بیا پنجاب دوباره چې دی دا گیمز نه دي ګټلي او دا هم یو امپورټنټ خبره ده چې 1948 کې چې کله دا ایونټ شوی نو هغه وخت کې د دې چیف ګیسټ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علي جناح رحمت الله علیه په خپله باندې و هغې ته چې کم یو هغه ملاو شوی و هغې خپل فنډ خپل ذاتي جیب نه یو ټرافي اناونس کړی و چې کم وینر ټیم و چې کم ټولو نه زیات زبردست پرفارمنس کړی او میډل یې ګټلی وی هغې دپاره هغې خپل ذاتي فنډ نه خپل ذاتي جیب نه یو ټرافي اناونس کړی و چې هغې ته قائد اعظم ټرافي ویلی شي دا هم یو زبردست خبره چې که سپورټس حلقو کې مونږ خبر وکړو نو دا قائد اعظم ټرافیز مونږ ته دوه ښکاري یو دا دی چې کوم نېشنل گیمز کې ملاویږي دا یو ډېر غټ شیلډ غوندې وي دې کې منځ کې یو لګېدلی دی د دې چې څه ورته ویلی شي مونومنټ او بل چې کوم هغه دی سایډونو کې ورکوټې هغه پیسې لګېدي دي چې هغې باندې یر او د ویننګ چې کوم ټیم دی هغې نوم هم هغې باندې لیکلی شوی دی بهرحال چې کوم سیکنډ نېشنل گیم قائد اعظم ټرافي دی هغه پاکستان کرکټ بورډ طرف نه کېږي جناب ډوماسټک ټورنمنټ دی هر کال کې د ټول نه غټ چې کوم زموږ ډوماسټک ټورنمنټ دی د پاکستان کرکټ بورډ پلیټفارم لاندې هغې نوم هم قائد اعظم ټرافي دا ګریډ 1 هغې ته ویلی شي نو هغه هم قائد اعظم ټرافي د هغې چې کوم ټیم ګټي هغې ته هم یو ټرافي ملاوي هغې نوم هم قائد اعظم ټرافي نو بیسیکلی پاکستان کې سپورټینګ ایونټس کې کوم خبر وکړو نو قائد اعظم ټرافیز دو دي بهرحال جناب 1948 کې د دې پهله ایونټ شوی و هغې نه پس سروسز چې دی د هغه درې دې کې ټایټل ګټلي دي 1950 کې 1952 کې او بیا 1955 کې دې نه علاوه جناب په 1966 کې
پاکستان ریلویز پهلا ځل چې دی دا یو ایونټ د نېشنل گیمز ګټلی او هغې نه علاوه بیا د چې دی تقریبا 1968 کې پاکستان آرمی چې دا میډل ګټل سوري دا ټایټل ګټلی دا هغې نه پس والا تر اوسه پورې دا یعنې 2023 پورې پاکستان آرمی چې دی هغه ناقابل شکست پاتې شوی دی ګورو چې هغې موږ سره موجود دی. السلام علیکم عاصم بھائی. وعلیکم السلام امان بھائی څنګه تاسو خیر ته؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدلله. عاصم بھائی تاسو کراچۍ ته رسېدلی ما نه بغیر یوازې لاړئ او یاره خبره چې نه راغلی موږ به تا ته منت کړو خو تا د خپل علاقې پته وه ما ته اصل کې کراچۍ موسم هم پته ده او د کراچۍ لارو هم ما ته اندازه شته څومره لرې لارې دا راته وایي عاصم بھائی چې تاسو الحمدلله ماشاءالله د پېښور نه ښه ټیک ټاک زموږ سپورټس جرنلسټ ملګري چې دي هغې تللي دي سپورټس کوریج لپاره او تقریبا 400 پلس زموږ پلیئرز د خیبر پښتونخوا هم پارټیسپیټ کوي. پرون د دې هغه اوپننګ سرمني و هغې سرمني لږ احوال موږ ته ووایي څنګه و څه رنګارنګ کلرفل اکټیویټیز و او چې څه صورتحال کې د دې اوپننګ شوی دی چیف ګیسټ شو کو څه حالات و عاصم بھائی؟ یاره بالکل عمران بھائی چې څنګه تاسو ته پته چې 18 سال بعد په کراچۍ کې لکه د پاکستان چې کوم میګا ایونټ دی نیشنل گیم هغه انعقاد وشو خو زموږ چې کوم امیدونه وو چې یاره دا به داسې وي دا به کلرفول وي او ډېر زبردست به وي د ټول نه مخکې خو لکه زه ما ته ډېر افسوس وشو چې لکه داسې ښار کې لکه کوم کراچۍ چې کوم زموږ لکه یو مین دارالخلافه ده او په هغې کې د یو گیم انعقاد کېږي او هغه 18 سال بعد پکار دا وه چې د ایونټ چې دی انعقاد ډېر کلرفول و ډېر انتظامات ډېر خو ما ته هغه څیز ښکاره نه شو لکه ډېر بد انتظامي وه کلاریان چې کوم کلاریانو ته کوم ټایمینګ شو چې یاره 10:30 بجې به تاسو ګراونډ ته راځئ او بیا د هغې اوپننګ چې دی نو 4 4:30 5 بجې کېږي بیا ګراونډ کې چې دی نو د اوبو انتظامات نو لکه کلاریان کله یو خوا منډه دا بار وتی نشي لکه ولې چې هر یو ټیم دسته چې نو کم از کم 11-12 بجې سټیډیم ته راځنده شي او عمران دی موږ خپل موجود چې لکه زموږ خپل د میډیا دا چې ملګرو دا حالو چې نه د اوبو درک لګېدو خلک ناستې لکه یو څه بل رنګې زموږ چې زه تاسو یم چې زه دا تر کوم د خپل د خیبر پښتونخوا ګورنمنټ د هغوی چې کوم ورکوټ گیم کېږي چې کوم هغې ته انټرریجنل گیم و یا خیبر پښتونخوا گیم و زه یم چې هغې ته د هغې 10% هم هغې نو لکه زموږ ډېر ښه انتظامات دي په دستو لحاظ سره بالکل اړو پته نه و چې دا نیشنل گیم دی لکه څه یو میله غونډه کوه د هر ټیم چې دی نو څوک په یو ځای کې روان و څوک بل ځای کې روان و چیف ګیسټ یې راغی پته نه لګېده چې کوم آتشبازي وه هغه د وخت نه مخکې شروع شوه بیا سټاپ شوه لکه بالکل لکه یو ناقص انتظامات زه به دا ویم چې چا دا ارګنایز کړې ده 18 سال بعد چې دا کېده که نه عمران بھائی نو د دې وجوهات هم دغه و چې دوی دا نشو کولی نو دوی دا نه ټایم واخیستو خو دا بیا چې دوی انعقاد وکړو نو چې اوس چې دا وشو نو ما ته ښکاري نه چې آینده 20-30 سال کې بیا هم دوی ته ملو شي دا نو دا څه وجه کېدی شي عاصم بھائی څنګه چې تاسو خبره وکړه دا هم امپورټنټ خبره ده ګرانو کتونکو اوریدونکو چې 2007 کې لاست ټایم کراچۍ کې دا ایونټ چې دی د نېشنل گیمز دی انعقاد شوی و دا هم هسټري ده چې 1948 کې چې کله د دې پهلا ایونټ شوی دی پهلا ایډیشن شوی دی هغې نه واله تر 2023 پورې د دې 34 ایونټ شوي دي او دا اوس چې کوم ایډیشن کې کراچۍ کې دا 35 ایډیشن دی. ښه دې نه علاوه امپورټنټ خبره دا هم ده چې لاهور ټول زیات چې دی 10 پیره د نېشنل گیمز میزباني کړې ده. دې نه پس چې دی پېښور نمبر دی هغه وزل د نېشنل گیمز میزباني کړې ده. دا هم زبردست خبره ده جناب چې په د خیبر پښتونخوا کې چې کوم نېشنل گیمز چې و 13 کال 2009 کې او 2019 کې هغې نه مخکې دې ته بیسټ گیمز ایور ایوارډ هم ملو شوی او بیا دې نه علاوه کراچۍ کې شپږ ځل د دې میزباني شوې ده او اوس چې کم کېږي دا اووم ځل دی د دې کراچۍ والا نمبر. خدا هم زبردست خبره ده چې 1948 کې چې کله د دې ایونټ د نېشنل گیمز آغاز شو نو هغه وخت کې مشرقي او مغربي پاکستان دواړه یو ځای و نو 4 ایډیشنز د نېشنل گیمز چې دی پاکستان د دې ایونټ انعقاد په ډھاکا کې هم شوی دی کوئټه کې هم 4 ځل شوي دي او دې نه علاوه فیصل آباد او صاحبال هم یو ځل چې دی د دې میزباني کړې ده.
نو 18 کال پس چې یو ایونت عاصم بھائی کراچي کې کیږي نو پکار دا و چې 18 کال کې خودي مطلب 18 کال مخکې چې کم ایونت شوی هغه کې چې کم خامیانه یا کم شیونه پاتې شو پکار دا و چې دی هغه ټول ټیکړې وي 18 سال مخکې چې کم گیمونه شي او هغه سہولیات 18 سال بعد هم هغه شی دی او هغه شی دی سہولیات هیڅ نشته زه تاسو ته زویم چې لکه دانه یو غټ هار څنګه زموږ په خیبر پختونخوا کې یو ورکوټي کمپلیکس دی هغه کې کم از کم د موږ چې کله نشل گیم نو پته لګي چې یو رونق وي یو تعداد پته لګي تاسو هم کور کړی موږ هم بالکل اسلام آباد نه پندن لاهور نه صافیان نه غلي هغه کتل دي چې زموږ گیم څنګه یو ځکه بیسټ ډیکلیئر شوی په یو وینیوز کې کم از کم 10-15 گیمونه انعقاد وي بالکل تاسو ته پته زه سار نه روته ما او ما صرف 2 گیمونه کور کړی دي اوه ولې چې یو وینوز باندې یو گیمي هغه پسې بځي الته چې هغه کور کې بل وینوز داغه نه چې 7 کیلومتر بیا لري دی دا هغه پسې دی صحیح لکه یو کمپلیکس کې کم از کم ویله پکا دی چې یا 18 سال پات کې چې تا یو کمپلیکس جوړ کړو چې اې کې ملټي پرپز تاسو انډور آوټډور فیسیلیټیز وی لکه په دې اړوکار شوی نه دی فیسیلیټی له سره وګورئ څنګه چې دوی 18 سال پات دا ولې شوی دی همدغه وجه شي چې دوی 2 ځله ریجکټ کړی دی او هغه فائدہ مونږ ته غشته شوی دا چې بالکل 2019 کې مونږ ته ملاو شو هغه دا ډیماند کړو چې دا زه کول شم او هغه د صوبایي حکومت چې کوم هغه د تغاړه کې هو چې موږ دې ته تیار دا نېشنل گیم موږ کوو صحیح هغه شان بیا چې کله کویټا والا انکار کړو نو هغه موږ بیا دا کړو هغه موږ ته ملو شو او هغه موږ وکړو نو وجه هم دی چې تاسو فیسیلیټیز دي تاسو ګوره دا نه غټ ښار کې لکه ټول وینیوز بیل دي صحیح سار نه چروزي نه ته په مشکل 2 وینیوز ته تاسو په کراچي کې پاتې شئ کراچي خو ډیر غټ ښار دی یو غټ ښار دی خو په د ټریفیک نظام او کلاریانو ته لکه تو ښه بل غټ دغه چې کوم د کلاریانو ته ترانسپورټیشن نظام نشته ښه زه کوټه ته په خپل ځان رسي ګوره عمران بھائی چې کله کلاری روزي کنه هغه ته گاډي بال ولاړی نه غوینې سورسي ټیک شو دلته هغه سیستم نشته ها دلته کلاری په خپل خرچه په خپل رکشا کې په ټیکسي کې هغه ته چې کوم هغه 1500 روپے ډیلی ملاوي غنه هغه نه هغه ټیکسیانو کې هغه نه هغه ګاډي پکړیانو کې لاړ شي دا خو هغه نه زیات باغې لګي لاړو کنه لاړ شو پرون ګوره تاسو 10:30 بجې دوی ته وی چې بسونه وته درولو اب بسونه ځان په کې غنټه ناسو بیا ډیر کسان چې نو څوک پیدل لاړل څوک په کتاله کې ټیکسیانو په وینوس ته ځان رسولو اوس ما یو کثر خبرو کا هغه ماته دا وی چې زه خپل څه رور چدم زه په هوټل پاتې ګرځیدم او 4 غنټې پس ماته کمره ملو شو اوه دا نه بدلې ترانسپورټیشن نظام دا دی چې ترانسپورټیشن نظام نشته تدې پورې چې د خیبر پختونخوا چیف ډیمیشن ماته دا وی چې ماته اوس په ریګارډ نه دی ملو شوی وای ټیک شو هغه بس وګرځي په دغه پسې لکه وینیوز پسې په دغه پسې نو د دوی ډیر بد انتظامی دا لکه زه دې ته دا بیس گیم نشم ویلې ټیک تا لکه گیم کې کلاریانو لپاره به فائدې خو کلاریان لته ته سہولت ورنه کې کلاریانو ته آرام ورنه کې یو کلاری ستا روز خپل وینیوز پسې ګرځي یا چې ورسې هغه بس گیم وکي بالکل داغه بس حالي چې هغه په جنټو په ټریفیک کې ګيري هغه بیا هغه وینیوز ورسې داغه بوره حال وي نو دې کې خو زما دا خیال دی عاصم بھائی چې د دې کې خو ټول نه زیات فائدہ به سن کې لاړیان وي هغه ولې چې هغه ته خو د کراچي ټول لارو نه هغه خبر دی بالکل هغه ته ډېر غټ ایڈوانټیج ملایو بل یو خبره د نور هم د عاصم بھائی هغه ته د خپل ترانسپورت پته چې کم روټ باندې کم گاډي دي یس زموږ کا چروزي هغه په د 500 روپیه لاري هغه ته هغه به ګرځي راګرځي چې را کم دی ته 2000 روپیه لګي هغه خو ته پته نه چې دا کم ځای کې دی لکه دا شنه غره نو فردوس ته زما ما ته پته نه نو ما ته فردوس ماته بیچاره فردوس پورې 2 روپیه کرای دا زه چې بالکل ټیک ده څه صحیح وي اپ مېز کې د 2 منټو لاري نو دغه څه کنه زویم چې دا چې کله څوکم گیمز الاټ کوي دا پاکستان اولمپیک ته پکاره چې دا غوي فیسیلیټیز وګوري دا غوي سره دا کینی چې وي ته په دې بون کې چې راته خو گیم کې خو ته کلاړي د څه فیسیلیټیز ورکې ته به کلاړي له ترانسپورټیشن ورکې ته به کلاړي په ګراوند ته کم ځای ته راځي تا وینوس کم ځای دي هغه نه پس دا ډیسایډ کول پکاره چې دا نېشنل گیم دلته کول پکاره دي نه کول پکاره کومه سیاسي اثر رسوخ استعمالو نو دا خو بس هر ځای له گیم ورکو تاسو ته په کراچي کې یو په ټولو یونیورسيټي په یونیورسيټي کې گیم دی چې په کالج کې گیم دی چې په یو دغه کې گیم دی لکه په یو وینیوز باندې ماته چرته 2-3 گیمونه زیات کار نه شو دا زموږ د پاره لکه ډېر دغه خبره ده
د مایوسۍ خبره چې دا نه غټ گیم کیږي او هغه رونق ني چې څنګه موږ او یقینا د دې اسیم بھائی د دې فند هم به کروڑو روپو کې فند یو بل دا دی چې دا هم زما ذهن کې راځي چې دا 2025 چې کله دا 35th نېشنل گیمز اناونس شوی نو دا مخکې جنوري کې بیا لاړو مئی ته او بیا دریم ځل د دې ټیم بدل شوی دسمبر ته نو دا تیار هم نو کراچي والا دا گیمز دسمبر ته راغل خو دا په مئی او جون کې شوی کنه نو د کلاریانو سره به د کول هغه وخت ډیره سخته ګرمي وي ډیر زیات نو دا شکر دی چې کم از کم اوس بهار دی کم از کم کلاری لک سکون کی کو هغه رهائش کې متصف قیمت یا ایسی مسئله نو دا هغه وخت رول شي هغه وخت کې مئی او جون کې خو دا نو دا د ټول بدترین گیم زه به ته ویل شم زه د تا کوټه تم کریډټ ور کوم چې کوټه یو دغه په د کراچي کوټه کې خشي وي مقابله کې سم خو هغه کلاریانو له فیسیلیټیز ترانسپورت په تاولاړو فون بو چې ته کوټل ته موټل ته ګورو سو بیا د وینوس ته دغه شان مونږ به ملته موجود یاره مونږ د وینوس ته ګاډي بیرا کو لاړ شتا سول ته کور کې بیا غځ نه راوسو دلته مونږ خپل موجود مونږ خپل زو په خپل خرچه باندې زو بیا خپل مونږ ته پته نه چې کوم وینوس کم ځای کې چې هغه مونږ سرچ کړو هغه 8 کیلومتر کې 10 کیلومتر خنو چې هغه وینوس ته زو نو نیمه ورځ پکې تلی صحیح دا بالکل دا یقینا چې ډیر زیات افسوس خبره ده او بیا ټول غټ خبره دا ده چې دومره غټ صوبه ده دومره غټ خار دی د پاکستان یو ټول غټ او ښکلی خار دی هلته کې داسې گیمز کیږي او بیا هغې کې سہولیات موجود نه نو دا ډیفینیټلی یو کوشچن مارک دی پاکستان اولمپک اسوسییشن دپاره هم پاکستان سپورټس بورډ دپاره هم بیا د سند حکومت دپاره هم چې کوم هغې هلته کې ناست دي د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت چې دی پکار دا دی چې هغې تپوس وکړي چېرې تاسو دومره او 9000 پلس پلیئرز دي مختلف گیمز کې خداره ته وایي چې تاسو چېرته گیمز کتلی خو به نو سہولیات د سپورټس چې کوم فیسلیټیز دي هغه څنګه دي او ما غواړم تاسو ته چې څومره موږ اوس ګرځېدلو که نه هغه د پرایویټ سیکټرز په دغه کې لګیا یو موږ مونږ کو زو یونیورسيټي ته زو پرایویټ یونیورسيټي کې گیم لګیا دي چېرته د باسکټ بال په ځای کې مختلف لوکو فینسینګ لمونږ لاړو فینسینګ لپاره ځان یو زیوی هغه سټیج جوړ شي چې لاړو د باسکټ بال په حال کې لګیا دی هغه فینسینګ کوي لکه د فوټبال په ګراوند کې چې نو بل یو گیم کېږي بیسبال کېږي دغه کې دا سیسه فیسیلیټیز لحاظ سره چې نه کنه نو دې کې هغه کار ما ته شروع کی مې چې په فیسیلیټی لحاظ سره د لوګو په دې باندې کار نه شوی دا د دوی د ګورنمنت ته حالانکه وګوره دوی څومره وخت شو صوبایي حکومت چې کوم پیپل پارټي دی څومره وخت نه دوی په دې ځای کې دی ګورنمنت کې دی دوی له پکار دی چې په دې ځای کې د پدلوب د پاره خاص کر د کلاریانو د پاره یو میگا سپورتس کمپلیکس چې پای کې ګوره ټریک کی پای کې ملټیپل انډور آوټډور فیسیلیټیز وي چې کم از کم تاسو انټرنیشنل چې کله ایونت راځي نو تاسو ګوره صرف اسلام آباد کې صحیح چې دلته په کراچي غټ هار کې یو انټرنیشنل ایونت وشي انټرنیشنل صرف دا نه چې کرکټ ګوره اوپننګ کیږي کرکټ ګراوند کې کیږي صحیح ودی چې په دغه کې لیدلې موږ غوچا په کرکټ ګراوند کې د اولمپیک دغه نه کړی د اولمپیک لپاره خپل یو سپورتس کمپلیکس کې کیږي د اوپننګ کیږي دغه مشعل ته وی دغه مشعل روشن کیږي نو دا فیسیلیټیز چې زموږ په لحاظ سره دی په دغه کې کار نه دی کړی او چې څومره فیسیلیټیز دلته دي نو دا پرایویټ فیسیلیټیز دي په ګورنمنت په چې د دوی څومره موږ پی ایچ ډي کوچینګ سنټر وګورو نو هغه د وفاق انډر دا البته د یو گیم او دوه گیم سکواش پکې کیږي ټیک شو لکه د یو د دوه گیمونو زیات فیسیلیټیز دوی سره په یو ځای کې نشته نو دوی په دغه سېکټر کې کار کړی نه دی د دوی لپاره کار دی چې د دې سپورټس منسټر لا د سپورټس منسټر په مخ یو دغه دی چې دغه په خار کې دغه په حکومت کې یو گیم کېږي او هغه سره هغه فیسیلیټیز ده لکه دین اندازو لګي چې 18 سال بعد ولې کېږي همدغه وجه کېږي چې دوی سره په فیسیلیټیز نو انکار وکړو خو دې ځله بس ګیر شو دوی ته فند ملو شو هغه فند واغشتو او بیا گیم ته غاړه کې او دا خو گیم هغه لحاظ سره چې کم تاسو ګورئ لاهور کې شوي دي اسلام آباد کې شوي کوټه کې شوي دي کو په پیښور کې شوي دي نو هغه حساب سره د هغې 20% هم هغه شان نه دی شوی دا صحیح ده عاصم بھائی چونکې مونږ سپورټس جرنلستان یو مونږ د دې سپورټس دا مطلب کوریج کوو پلیئر سره هم زمونږ انټریکشن ډېر زیات وي که مونږ یو بینګ سپورټس جرنلست مونږ دا خبرو کو نو دا یو کھلاړي چې کوم هغه خوب نه پوره شوی
یا هغه ټینشن کې وي هغه ګراوند ته په وخت نه رسیدلې نو هغه گیم باندې څومره فرق پریوزي عاصم بھائی بالکل تاسو ته پته موږ سره موږ چې کله ټول موږ سره بیډمنټن چې کوم زموږ د پاره صوبې د پاره میډل ګټلو لاست یې مراد علي موږ سره په ټرین کې ما وته نو ماته وی تا ته پته وی سبا زما میچ او دې چې د لاټ شم ستړي به ما نو زه بس څنګه دا کوم او بیا یا زموږ زین چې ناظم آباد پتناد کم ځای کې د ګراوند دی چې زموږ کافي لري دی صحیح د دې هارنه بیا هغه ته به سفر کو نو زه تاسو ته دغه وایم چې کلاړی ته آرام هغه ته ترانسپورټیشن چې کم از کم هغه روزي هغه ته بار گاډي ولاړی هغه په آرام هغه ته ورته بیا هغه ګراوند کې په هغه ته هغه فیسیلیټیز موجودي او به موجودي دغه روټه سہولت اوس دلته کلاړیان خوراشي خو دلته په پرایویټ سېکټر دلته ته روټه پته نه لګي دا ټیک شو تاغله پیسې ورکې 1500 دی ورکې 1000 دی ورکې 2000 دی ورکې خو چې په هغه ځای کې د روټه فیسیلیټیز نه هغه به د کمپلیکس نه بار کم از کم کیلومتر مزل کې روټه پته ها هغه چې خپل ډایټ پوره نه کی هغه خپل دغه نه کی هغه به څنګه خپل دغه وساتي لازمي خبره ده کلاړی ته په نقصان کی کلاړی به هغه شان پرفارمنس ور کوي نو کلاړی څومره چې موږ سره کلاړیان ملوشي نو دغه ګیلې کوي چې را دا نشته دا مسته نو مسې خو ډیری دي او موږ ټول بیانونه نشو لکه چې دلته زموږ مرګري دي اوس موږ ته ډیر مرګرو دا کې یاره تاسو بالکل پازیټیو اوسئ موږ خو ویلي نه دي او چې کوم پړ دي نو چې یو شی پازیټیو ښکاری نه عاصم بھائی یو شی پازیټیو ښکاری نه یو سہولیات موږ ته ښکاری نه نو موږ درو خو نشو ویلي تاسو یقین کې زموږ چې کله ته خیبر پښتونخوا گیمز یا نشر گیم معمولی فرق هم چا درغه نه د کسان وو دا ناقص انتظام بالکل ما ته مراشه زموږ غسره زر دي زمون خو د خیبر پښتونخوا گیم چې کیږي تاسو ته پته د خیبر پښتونخوا گیم د صوبې په سطح باندې او هغه کې د هغوی ته ترانسپورټیشن د هغوی د رهایش د هغوی د کانا پینا پوره تنظیمات دي صحیح چې کلاړی هغه نه بار لاړ نشي یا هغه ته نقصان نه رسي هغه په کوم هغه چې کوم چار دیواره اندر هغه چې هغه ته د خوراک د هغه ته د یو سیز مولوي هغه کوټن را کوزيږي هغه گاډي ولاړی ترانسپورټیشن یو دغه ګل جوړ شوی کمیټیان مختلف جوړ شوی د اکوموډیشن کمیټیان جوړ شوی د هر یو سیز د پر خپل کمیټیان جوړ شوی یعنی عاصم بھائی مونږه دا ویلی شو چې دا زمونږ چې کم کې پی گیمز کیږي په صوبایي سطح باندې هغه د نېشنل گیمز خدي بالکل سره زره عمران بھائی کو تاسو کله موجود وای کنه موږ په سترګو لیدلې چې موږ خپل چیرې موږ چې کله درانو دا د سختي به یو د لپاره خپل پاتې جوړ شوی دا چې موږ چې دندلانو موږ ته داسې مېله غونډه ښکارا شي چې دا خو گیم نه دی لکه یو پراپر یو دغه نشته چیرې څنګه دستي بچنګ زی بس څوک اخوانه څوک دی خوانه چې ګس راغی دلته باقاعده اکریډیشن کارډونه جوړیږي مطلب یو سپیسیفیک زیوی چې میډیا غې نه مخکې نشي تللی نو دلته خو مخکې نشي خو دلته چې دی کنه بد انتظامی و ارګنایزینګ کمیټي پته نه لګی دا چې ارګنایزینګ کمیټي څه کول غوښتل د خپل د ښار بندامي کول غوښتل کم از کم ته یو گیم کول نشي تاسو دا نه دغه نشته نو ولې ته د کلاریانو دغه سره زندګي سره د کلاریانو ګوره د دلته ډیر مسایل شته نن به چې لکه کلاری مسافه ته غل ترانسپورت ورنه کې هغه باروزي او هغه مسافه هغه د لار کې څوک نقصان ورسي دا کې څوک بالکل نو دغه چیز باندې د کار کول پکار دي بالکل پکار دي اولمپیک لا پکار دي چې په دې شنو سوچو کې چې راځه کم از کم یو زیاته گیم وړم چې الته زما کې وګورم چې دا وینیوز کم ځای کې دا کلاری لا ترانسپورت ورکې نه به ورکې ټیک ته ډپارټمنټ آرمي وابدا خپل کلاریانو ته سہولیات ورکولي ته ترانسپورټیشن ورکي صوبې زموږ غر کې صوبې شوې چې زموږ د صوبې کلاریان چې کوم دا غسر نه راشي او هغه د بیا خاريږي پر شو کېږي په ټکسانو کېږي چې کوم یو زه ګورم چې کوم ګراوند ترازی په څو په ټکسي کرا روان څو په رکشا کرا روان څو په بایک په اسیم مې دیکي یو بل خبره ده دا او دا ډېر امپورټنت خبره ده مطلب دا نېشنل گیمز چې دا نېشنل گیمز دي کنه دا خو په کراچي گیمز نه دي دا خو سن گیمز نه دي پیس پکې شرکت کوي د پورا پاکستان نه ډپارټمنټ سره او بل ټول مطلب افسوسناک خبره ده چې دی کې کدا سې کیږي نو دا خو بیا لکه دا خو انټرنیشنل میډیا باندې هم ښکاری نو دا خو په انټرنیشنل سطح باندې بیا د پاکستان بدنامي کیږي همدا بالکل عمران بھائی زه کوم تاسو دغه ویم کنه چې لکه زمونږ چې کوم سوري دل اما تاسو بیان کړ
مونږه لکه دا لیکلو خو زمونږ کنه چې لکه مونږ یو ځای ته راشو مونږ د هغه ښار بدنامي وکړو یا دغه وکړو هغې پسې لیکلو وکړو چې دا زمونږ سوچ نه دی یا دا زمونږ ته دا تربیت نه بالکل راکوي چې بالکل مونږ نیګیټیو مونږ کوشش کوو چې پازیټیو اوسو. مونږ کوشش همیشه دا کوي چې بس خپل پلیران خپل دغه کو پروموټ کوو خپل کلاړانو لپاره خبرو کوو خپل دغه لپاره او بس سیری کنه چې بیا د کلاړانو هغه خبرې وورو دا وی هغه چې هغه نشي را رسیدلی یا هغه ته رسیدلی نشي هغه په سټیشن په یو ځای کې دغه وینیوز په بل ځای کې رهایش په بل ځای کې نو لکه دغه چیزونه چې دی کنه دغه چیز باندې دوی سوچ نه نو بینګ سپورټس جرنالست زموږ ذمہواری دام دا کنه اسیم چې موږ دا شی نو به هم ریپورت کوو خامخا. بالکل پکارم دا بالکل لکه دا اوس راته وایي اسیم بھائی چې خیبر پختونخوا 493 یا 490 پلس پلیئرز افیشل دي چې د گیمز کې شرکت کی 13 کال مونږ 13 یعنی نیشنل گیمز کې مونږ یو کم 50 میډل ګټلې وي. اسیم بھائی سو امید کاری کم گیمز داسې دي چې هغې کې مونږ کوشش کوو نو میډلز مونږ ته ملاوي دی شي. بالکل عمران بھائی څنګه تاسو پته لاس چې کوم نیشنل گیمونه زموږ د خیبر پختونخوا کارکردګي ډیره بهترین و موږ تقریبا په صوبو کې په دویم نمبر راغلیو او زموږ میډلو تعداد تقریبا 50 او د له هم زموږ کارکردګي د هغه نه ان شاء الله موږ آغاز ډیر خو کو موږ اوس تاسو پته چې موږ په سیلینګ کې چې نو ګولډ غټلو 2 سلور موږ غټل دغه شان براون کو سلور میډل موږ یو غټل دغه شان په تایکوانډو کې موږ یو براون میډل زموږ آغاز ماشاء الله ډیر خوشو تقریبا اوس پورې موږ 15 میډل غټلې دي د ډپارټمنټ په لحاظ سره زموږ کارکردګي اوس صوبو لحاظ سره ډیره ښه روانه ده او زموږ چې کوم مارشل آرټ شو یا اتلیټیک شو دا نور څه گیمونه شو کراټه شو تایکوانډو شو وشو شو د کوم زموږ چانس ډیر زیات دی خاص کر زموږ بیډمنټن کې زموږ مراد دی نو ان شاء الله امید خدا لري چې زموږ کلاریان به د دې نه ښه پرفارمنس کوي د لاس چې کوم نشر گیم نه او امید لرم چې زموږ ډي جی هم دلته موجود پرون زموږ مشرکین خپل ګراوند کې کلاریانو شامل شو او ته دغه ریکوست وکړه چې تاسو خپل دغه خیال ساتي تاسو څه قسمه دغه زما دغه عمله دلته موجوده وي ته دغه کوي تاسو څه قسمه تکلیفي او د متوي چې تاسو ګول غټه د ګولډ لپاره 3 लाख د سیلور لپاره 2 लाख د متوي چې بیا دغه نه علاوه کو تاسو څه قسمه کمی به شي زما نمبر جی موجود دي د خپل ګرځي په وینو باندې خپل کلاریانو نو دا دغه لپاره زموږ د صوبې د کلاریانو په ډیر ښه چهره دغه افیشلز او دغه موجود دي چې کوم مین کسان دي او خپل کلاریانو حوصله افزایی کوي نو وی تم دا ورکوم چهره کم از کم کلاری ته خدا نه دغه شته چې زموږ سپورټس والا سوکشتا یا موږ پرفارمنس ورکو زموږ د درسیبو شي نو دا یو ډیر غټ اچیومنت دی. صحیح شو ډیره مننه عاصم بھائی ډیره شکریا او خپل هم خیال ساتي نور شکم سپورټس زموږ د انسان ملګری تللی دی هغه خیال هم ساتي ولې چې کراچي کې حالات هم لګدا سي ګډ وډ وی او بیا ټول نغړ خبره ده چلته دا کندې کپر هم ډیر زیات وی کنه مطلب دا ګټر والا باندې هغه اغم لکولوي نو هغه ته هم ډیر زیات پام کوي تاسو لپاره هم زه نه وي نو الله دې وکړي چې د خیر خیریت سره تاسو واپس راشي ډیر شکریا او ډیر مننه عاصم بھائی تاسو مهرباني تھینک یو سر تھینک یو. جی جناب عاصم شیراز مونږ سره موجود وو د سپورټس رائټرز ایسوسییشن خیبر پختونخوا پریزیډنټ او نور زموږ د سپورټس جرنالستان ملګري چې دي هغې هم هلته کتلي دي او دا خبرې تاسو واورېدې ډېر افسوسناک صورتحال ځکه دی چې یو داسې ښار کې چې هغه د پاکستان پہچان دی نو هلته کې که داسې صورتحال جوړیږي او داسې لکه داسې کم سہولیات والا گیمز دي یا داسې پلیئرز چې دي هغه ګرځي خپل وینیوز پسې خپل ځایونو پسې او چاته دا پته نه لګي چې زما ایونټ کله دی او کم ځای کې دی او څه ټایم به شروع کېږي او زه به هلته څه ټایم سره څه طریقې سره به رسمه نو دا یقینا یو سوچ خبره ده او ډېر د افسوس خبره ده او ټوله نه غټ خبره ده چې داسې صورتحال کې بیا د پلیئرز پرفارمنس باندې ډېر زیات اثر پرېوځي فرق پرېوځي ولې چې هغې که خوب نه پوره شوی هغې که ډایټ برابر نه وي هغه که ټینشن کې یو ځای ته رسي یا لیټ رسي نو هغې ته او ډیفنیټلی چې کوم سپورټس خپل رولز ریګولیشنز یا هغې هم فالو کېږي نو هغې که مطلب وخت باندې نه رسي نو بل چې کوم مخالف رسېدلی وي هغې ته واک اوور هم ملاوي دی شي نو دا هم یو ټینشن په پلیئر باندې وي چېرې زه په وخت ورسومه چې کم سے کم زما دا واک اوور ماته د بل چې کوم زما مخالف پلیئر دی هغې ته ملاو نه شي بیا ټول
زبردست خبره ده چې خیبر پختونخوا چې کم پلیئرز دي 400 پلس چې کم پلیئرز او افیشل سلی دي هغه سره چې زمونږ چې کم ډایرکټریټ اف سپورټس چې کم مشر دی یعنی ډي جی سپورټس تاشوین حیدر صاحب هغه هم هلته کې موجود دي نور ورسره عمله هم هلته کې د سپورټس ډایرکټریټ موجود دی او دا زبردست خبره ده چې هغه پلیئر سره ملاقات هم کړی دی اصل خبره دا چې د گیم شروع کېدو نه مخکې چې کله دا مشل پېښور ته راغلی وه نو هلته کې دا تاج محمد ترن صاحب چې دا مشیر سپورټس دی هغې ډېر زبردست یو خبره کړې وه چې کم پلیئر د نېشنل گیمز کې ګولډ میډل به ګټي هغې ته به 3 लाख روپۍ میلاویږي او چې څوک سلور میډل ګټي هغې ته به 2 लाख روپۍ میلاویږي او همدغه شان دی چې کم پلیئر برونز میډل ګټي هغې ته به 1 लाख روپۍ میلاویږي نو دا یو زبردست امپورټنټ شی دی امپورټنټ اعلان دی او پکار دا دی چې دا را روان وختونو کې د دې دا اماونټ چې دی دا نور هم سیوا شي ولې چې یو پلیئر دپاره پوره کال او دا صرف یو کال نه دا گیم سیریز دا 2 کال پس کیږي نو پکار دا دی چې بیا هغه پلیئر هغه خپل چې کوم روټین جاری ساتي نو هغې باندې خامخا هغې ډایټ باندې هغې تګ را تګ باندې هغې کوچنګ باندې ټریننګ باندې بیا ټول نه غټ خبره ده ګرانو کتونکو اورېدونکو چې د دې چې کوم اکوپمنټس دي هغه ډېر زیات ګران دي که موږ د بیډمنټن ایون مطلب یو سپوز خبر وکړو نو هغې چې کوم شټل دی هغه ډېر ګران دی موږ د ټینس خبر وکړو نو هغې چې کوم بال میلاوي هغه ډېر ګران دی مونږ د سکواش خبرو کو هغې ریکټ هغې بال چې دی هغه ډېر ګران وي بیا همدغه شانتې نور گیمز هغې چې کوم اکوپمنټ استعمالیږي هغه ټول ډېر ګران وي نو هغه مینټین کول هغه داسې مطلب هغې کې ټریننګ او دا کوچنګ دا سلسله چې دا جاری ساتل دا هم ډېر امپورټنټ او ډېر مشکل کار دی خو پکار دا دی چې اوس خیبر پختونخوا حکومت ته پکار دی چې ډایرکټریټ سپورټس ته چې کم سے کم پلیئر چې راځي او دا ګولډ ګټي نو ایټ لیست چرته ګوره چې زه همیشه دا یو خبره کوم چې دا ډپارټمنټس ته دا پلیئر دا اسوسییشن تیاری او بیا ډپارټمنټس ته ځي نو دا ولې ځي هغې زی صرف یو برایټ فیوچر دپاره دا یو مطلب دی یو انساني فطرت دی داسې نه دی چې هغې څه غلط کار کوي یا ډپارټمنټ څه غلط کار کوي ګورې ډپارټمنټس هم خپل پلیئر باندې پیسه لګوي هغې باندې وخت لګوي هغې باندې ټریننګ کوچنګ ډایټ هر څه خیال ساتي نو بیا هغې نه پس هغې چې دی هغې خپل ډپارټمنټ دپاره میډل ګټي هغه که ګولډ وي که سلور وي او که برونز وي هغه بیل خبره ده خو هغې بیا میډل ګټي بله خبره دا ده چې ډپارټمنټس هم صرف هغه پلیئر اوچتوي چې هغه په صوبو کې یا اسوسییشن کې ښه پرفارمنس کړي چا ګولډ ګټلي چا سلور ګټلي نو هغې باندې هغې بیا پام کوي نو هغه بیا خپل ډپارټمنټ ته راولي نو هغې ته یو ښه زبردست جاب میلاو شي هغې ته یو برایټ فیوچر میلاو شي زما دا خیال دی زما یو تجویز دی زمونږ د سنو پښتونخوا د پلیټ فارم نه سنو سپورټس د پلیټ فارم نه چې ولې نشي داسې کېدی چې مطلب ډپارټمنټ دپاره خو صرف یو ډپارټمنټ دی که نه هغه په خپل ډپارټمنټ کې چېرته هغې له جاب ورکړي دا خیبر پښتونخوا چې کوم صوبه ده دې کې خو بلا شی ډپارټمنټس دي نو پکار دا ده چې اوس د نیشنل گیمز کې که داسې پلیئر یو راځي او ګولډ میډل ګټي نو پکار دا ده چې هغې دپاره چېرته یو نه یو داسې ډپارټمنټ محکمه وي هغې کې هغې جاب بندوبست وشي چې جاب بندوبست وشي نو هغې نه پس هغې ته ټول نه غټ یو مسله هغې دا حل شي چې هغې چې کوم ریګولر چې کوم د میاشت خرچه یا هغې گیم چې کوم خرچه ده یا روټین باندې هغې چې کوم تګ را تګ باندې پیسې لګي یا کوچنګ ټریننګ باندې چې کوم پیسې لګي ایټلیست هغې نه به هغه لږ بې فکره شي هغې نه پس بیا هغه به فوکس کوي خپل گیم باندې او خپل گیم به هم امپروو کوي نو دا هم یو امپورټنټ یو سجیشن دی چې هغه چې داسې پلیئر چې هغه په نیشنل باندې ګولډ ګټي یا انټرنیشنل سطح باندې ځي راځي بار چېرته ایونټ له ځي او واپس راځي او ګولډ ګټلي یا سلور ګټلي نو پکار دا دی چې هغې دپاره چېرته نه چېرته داسې د جاب بندوبست وشي نو دا یو داسې سیسټم وي چې هغې نه پس به هغه ډپارټمنټ ته هم کېدی شي بیا لاړ نه شي دا یو سجیشن دی نو داسې هم خبره نه ده چې ډپارټمنټ ته تګ هم څه بده خبره ده ولې چې ډپارټمنټ ته چې کم پلیئر ځي هغه خپل برایټ فیوچر څنګه چې ما دې نه مخکې خبره وکړه هغه خپل برایټ فیوچر دپاره ځي او بیا ټول نه زبردست خبره دا ده چې کم ډپارټمنټ دا پلیئر اوچتوي نو هغې خپل
خپل ډپارټمنټ ته ګوري، خپل هغه پلیئر ته ګوري، بیا هغه گیم چې هغه گیم کې چلته هغه میډل ګټلی نو هغه پرفارمنس ته ګوري، نو هغه پرفارمنس بنیاد باندې داسې نه ده چې سفارش وي یا داسې څه کیسه وي، هغې صرف هغه دا ګوري چې دا پلیئر دی دا په خیبر پختونخوا ټیم کې دی یا پنجاب ټیم کې دی یا سندھ ټیم کې دی یا بلوچستان ټیم کې دی، دی پرفارمنس کړی دی، میډل یې ګټلی دی، ښه تکړه پلیئر دی، دی باندې که لږ نور محنت وکړو دی نور هم ښه کیدی شي، نو هغې نه پس هغه بیا اوچتې خپل ډپارټمنټ ته راولي، نو دا هم څه بده خبره نه ده، هغې خپل سسټم دی، هغې خپل یو طریقې کار دی، پکار دا دی چې دا خیبر پختونخوا او نور صوبو ته هم دا یو سجیشن دی چې هغې خپل پلیر باندې لږ توجه وکړي، نو زما دا خیال دی چې هغې دا چې اوس نیشنل گیمز کې مونږ دا ګورو چې دا ډومیننس وي د ډپارټمنټس، دا کیدی شي دی کې څه تبدیلي هم راشي، خو بهرحال مونږ هیله لرو چې د خیبر پختونخوا پلیئرز 400 پلس چې کوم پلیئرز سره دي مختلف گیمز کې هغې به انشاءالله العزیز دې ځل 13 ځل نه زیات میډلې به راوړي او د خیبر پختونخوا نوم به روښانه کوي انشاءالله. دا وخت ختمیږي د پروګرام، تاسو سره ملاقات کیږي جناب نیکسټ سنډے باندې. خپل لګیر چاپیر خلکو ډیر خیال ساتئ. الله پامان.